د خیبر پښتونخوا په مرکزی ښار پیښور کې په 2 ورځو کې پرلپسې په 2 سیکانو نامعلومه وسلوالو بریدونه کړي. نن ماسخوتن د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې یو سیک وجل شوی او پرونه پیښه کې یو سیک جوبل شوی وو. د پرونه پیښې ذمہواری داعش منلې ده. د پیښور پولیس ویلي چې په سیک د برید تازه پیښه د یکتوت تاڼې په علاقه کې شوې ده. د یکتوت تاڼې یو پولیس چارواکي ابتهار میډیا ته ویل چې یاده پیښه ماسخوتن خوشاته بجې شوې ده. د پیښور پولیس ویان د پیښې په اړه ویلي چې د ابتدایي معلوماتو تر مهه منموهن سنگ نومي سیک په رکشه کې کور ته روانو. په ګلدره علاقه کې پرې ډزې شوي دي. پولیس زیاته کړې چې جوبل سیک روغتون ته د منتقل کولو په مخال جون د لاسه ورکړی دی. د پیښور پولیس مشر CCPO سید اشفاق د منموهن سنگ د وجنې د پیښې نوټس اخیستی. د سیک ټولنې د مشرانو سره لیدلی او هغوی ته تحفظ باور ورکړی دی. د پولیس ویان تر مهه CCPO ویلي چې ځینې مشکوک کسان گرفتار کړي شوي. پرون خو د یکتوت تاڼې په علاقه کې یو بل سیک ترلوک سنگ باندې په رشید ګړی کې نامعلومه وسلوالو ډزې کړي وي. د پولیسو د بیان تر مهه سیک په پیښه کې لګېدلی او معمولی جوبل شوی وو. د مطبوعاتي راپورونو تر مهه د پرونې پیښې ذمہواري داعش خراسان منلې وه. د روان کال مارچ په 11 د پیښور اوسیدونکي سیک تاجر دیال سنگ په دیر کالونې سیمه کې په موټر سایکل سورو نامعلومه کسانو وجلې وو. خو په دغه ورځ یو مسیحي کاشف نامعلومه وسلوالو په هدف کړی وو او دغه دواړو پیښو ذمہواري خو داعش منلې وه. د جمعې پر ورځ باجوړ کې 2 رونه په یو وسلوال برید کې وجل شوي وو. دغه برید ذمہواري خو داعش خراسان منلې ده. د روانې میاشتې په سر کې د ملکن CTD پولیسو دعوه کړې وه چې CTD ته مطلوب د داعش اهم کمانډر صبحخان غرپی عثمان په باجوړ کې په عملیاتو کې وجل شوی وو. باجوړ کې لدی وړاندې خو داعش د ډیرو پیښو ذمہواري منلې ده. تیر کال هم په پیښور کې سیکان په خدبي پیښو کې وجل شوي او د هغو پیښو ذمہواري خو داعش منلې وه. د یادو پیښو وروسته پیښور کې میش سیکانو ویلي وو چې دغه پیښو اندېښمن کړي او دومره یریدلي چې د سیکانو ډیرو کورنو پنجاب ته کړي وي. عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400